لومبه تپوس به دا کوم چې سمو کړي چې خلک تاسو له ووټ درکړي. تقریبا 2013 کې دلته نه پی ټی آی برسر اقتدار را روانه نو په 13 کې شکر الحمدلله پر رسالپور کې کارونه شوي دي، بیا 18 کې دا اوسه پورې او بیا شکر الحمدلله زمونږ داسې قیادت دی بابا سیاست هم باندې مشهور دی او زمونږ بابا پرویز خان خټک یو داسې هستی ده چې هغې په کارونو کې او په محنت کې یو خپل شوق او یو محنت سره د بچو کاغا عمران خټک دی، کاغا اسحاق خټک دی، که ابراهیم خټک دی، که اسماعیل خټک دی، نو څنګه چې هغې خدمت کوي نو د هغې په نقش قدم باندې مونږ روان یو او انشاءالله د خپل رسالپور مو داسې خدمت کړی دی د 13 نه چې کوم مو پی ټی آی برسر اقتدار ده تر د 21 پورې انشاءالله دا جذبه به زمونږ تر عمره چې څو پورې زمونږ ژوند دی انشاءالله نو دا به مونږ کوو. دا الیکشن دی، دا الیکشن خو اوس جمعات دی نو شو راغلو او دا میاشت بعد به ختم شي، خو زمونږ دا خدمت انشاءالله دا به جاري چې کومې پورې زمونږ ژوند دی مونږ به د رسالپور خدمت کوو، دا په مونږ فرض دی او دا رسالپور مونږ سره مینه ساتي او مونږ رسالپور سره مینه ساتو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو دې ټایم کې زه رسالپور کې انتخاباتو مرحله شروع ده، بلدیاتي د کنټونمنټ بورډ چې کوم الیکشن دی د هغې سرګرمیانې په عروج دي. رسالپور کینټ کې سرګرمیانې په عروج دي او امیدواران هم میدان ته راځي، کاغذونه اخیستی کېږي، کاغذونه جمع کېدو. الیکشن شیډیول اعلان شوی دی. مونږ نن د اورنګزیب خان په حجره کې ناست یو، الیکشن میدان ته راوتي دي، دې سره به څه خبرې کوو. د 2013 نه د دې سیاسي سرګرمیانې الیکشنو کې مختلفو الیکشنو کې حصه اخیستل او دې کنټونمنټ بورډ په حدودو کې د پی ټی آی صدر دی د رسالپور او ډېر لوی خدمات دي د دې حوالې سره، عوامي خدمت حوالې سره. نو دا د یو تعارفي نشست هم دی د انتخاباتو حوالې سره. اورنګزیب خان تاسو دلته الیکشن ته راوتي یئ، لومبه تپوس به زه دا کوم چې سمو کړي چې خلک تاسو له ووټ درکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو اول ستاسو د سیدای نوشیره او د حافظ صاحب او د شهنشاه بابا څخه ډېر شکرګزار یو. 2013 کې دلته نه پی ټی آی برسر اقتدار را روانه ده نو په 13 کې شکر الحمدلله په رسالپور کې کارونه شوي دي، بیا 18 کې دا اوسه پورې شکر الحمدلله زمونږ داسې قیادت دی بابا سیاست هم باندې مشهور دی، زمونږ بابا پرویز خان خټک یو داسې هستی ده چې په کارونو کې او په محنت کې سره د بچو کاغا عمران خټک دی، کاغا اسحاق خټک دی، که ابراهیم خټک دی، که اسماعیل خټک دی، نو څنګه چې هغې خدمت کوي نو د هغې په نقش قدم باندې مونږ روان یو او انشاءالله د خپل رسالپور مو داسې خدمت کړی دی د 13 نه چې کوم مو پی ټی آی برسر اقتدار ده تر د 21 پورې انشاءالله دا جذبه به زمونږ تر عمره چې څو پورې زمونږ ژوند دی انشاءالله نو دا به مونږ کوو چې مونږ د هرې ګلې په سر باندې ټرانسفارمر لګولی نو لکه دې کې به تاسو ته دروغجن نه شم. په دې رسالپور کې په دې لږ وخت کې 5 کیلومیټر د ګیس پیپونه په ګلبهار، په سیول بازار، په سلطانګل سیول بازار کې وخشیت ګیس مخکې و، په شیرین آباد دا پیپونه راغلي دي انشاءالله ان قریب به کار چالو شي. کله ټرانسفارمر هم مت کې دی دې وخت کې موږ 70 لک روپۍ چې کوم دی واټر سکیم روان دی نو هغه به انشاءالله ان قریب په دې ورځ دوه کې زموږ په سیول بازار او په سلطانګل، په ګلشن آباد، په شیرین آباد دا زموږ چې کوم وارډ دی ګلبرګ ټاون په دې کې کارونه خو دومره دي حافظ بھائی چې ساره پورې زه بیانوم انشاءالله زه هم چې پوره بیان کوم. ګرانو کتونکو دا خدمات دي د عوامو منډه تړله، د عوامو تاڼي جرګې مرکې، نو دغه سلسله ده د دې او په دې بنیاد باندې د میدان ته راوت او د دې مقصد دا دی که خلق ووټ ورکړي او خلق دی سره مرسته وکړي نو دغه کم کارونه چې شوي دا به نور هم په ښه انداز کې کېږي. خټک صاحب چې وزیر اعلی شو، د وزارت اعلی نه پس مسلسل هغه د دې ضلعې نه منتخب کېږي، منتخب شوی دی، دې ټایم کې وزیر دفاع دی، د هغې په قیادت کې دلته څه شوي دي. دا ټول کارونه چې تاسو ته ما یاد کړه حافظ بھائی دا ټول د پرویز خان او د ابراهیم خان او د اسحاق خان او ډاکټر عمران بھائی په قیادت کې شوي دي. بیا شکر الحمدلله هغه له خدای داسې کشران ورکړي دي چې هغې په خدای کې نو که چې د دې ځای نه روانېږي 3 بجې هم شي، د شپې 2 بجې هم شي. اسحاق خان خو چې تر 2 بجو نه مشکل لکه کور ته تللی، د هغې ډېر زیات خدمات دي د اسحاق خان. بل د پرویز خان ډېر زیات په موږ باندې احسانات دي، که موږ اسلام آباد ته ورغلي وو، که څه وخت کې سی ایم او موږ کې پی کې هاوس ته به تلو یا به سی ایم هاوس ته تلو
نو زمونږ ډېر زیات حمایت کړی دی. موږ ته د رسالپور په ډېر درناوالي کتلی دي. موږ کم قسم هغه کار وړی دی چې بھئی دا زمونږ ضروریات دي، که هغه د ګیس په مد کې دي، که هغه د بجلو په مد کې دي، که هغه د ایجوکیشن په مد کې دي. نو شکر الحمدلله پرویز خان موږ ته بالکل انکاري شوی نه دی د سیزم نه. موږ ته ډېر مطمئن یو د پرویز خان نه، د اسحاق خان نه. بل په موږ دا ډېر احسانات دي چې په رسالپور کې په وارډ 1 باندې، په وارډ 2 باندې، په وارډ 3 باندې داسې مضبوط انشاءالله کینډیډیټ دي چې انشاءالله دا د رسالپور عوام به دی برپور حمایت کوي، دی له به ووټ ورکوي. زموږ د کینډیډیټ کامیابي د رسالپور کامیابي ده، ځکه چې زموږ شکر الحمدلله حکومت هم دی. موږ کارونه مخکې هم کړي، موږ بیا هم کوو. او چې د چا حکومت نه نو هغه به څه کار وکړي. یا مثال خبره د کنټونمنټ بورډ الیکشن به په هغې څه اثرات دي؟ تیزی به پکې راشي، زیاتې به راشي؟ تیزی خو به لازمي راځي. تیزی به ځکه راځي چې کوم د هغې خدمات دي، کوم زموږ محنت دی، نو دا د رسالپور خلک ډېر ایجوکیټډ، ډېر پویا او خوشحالبخته خلک دي چې هغوی ګوري چې یاره په دې تیرو 70 سالو کې د نور حکومتونه څه کړي او د پی ټی آی او د پرویز خان خاندان او بیا چې کوم د هغې مونږ ټایګري او کوم مثال خبره مونږ په موقع پراته یو مونږ څه کړي. دا د رسالپور د خلکو نه پټه نه ده. د پرویز خان او د اسحاق خان چې کوم خدمات دي، ما تاسو ته عرض وکړو چې د شپې 3 بجې 2 بجې یو سړی د دې ځای نه اسلام آباد ته ځي ډیلی، نو دا ډېره ګرانه دا هر سړي کار نه دی. دا صرف او صرف چې نوخار نه زویم چې دا صرف او صرف په ټول په کې پی کې کې لاول چې سم سو کې پرویز خان سی ایم هغې نه بعد کې چې کوم اوس په نوخار باندې د پرویز خان خاندان، د پرویز خان بچي او بیا ډاکټر د اسحاق خان کوم خدمات دي، نو زویم چې دا د بل چا د وس کارم نه دی او نه سو کولی شي. په 70 سالو کې چې دې خاندان په دې نوخار کې کم کارونه وکړه، نو حافظ بھئی دا تاسو نه د نوخار اوسېدونکي دا خو زویم په تاریخ کې نه دي. دا چې کوم صورتحال د حجرې اوس دی، خلق راځي او خلق ناستي، دا سرګرمیانې په عام روټین کې مې که دا صرف هوټونو له یې جوړې کړي؟ حافظ بھئی دا مشهوره خبره ده چې زما حجره شکر الحمدلله د شپې 2 زموږ دا ګیټ بندېږي او سهار 8 بجې کولاویږي. موږ دلته ناست یو، د عوام خدمت ته ناست یو، که تاڼه وي، که تحصیل وي، که د چا نور څه کار وي، که د چا بجلی، که د چا ټرانسفارمر وي، که د چا د ګیس معامله وي، که د چا نوره څه دا معامله وي، انشاءالله مونږ خدمت ته مخکې حاضر یو. دا نه چې دا الیکشن دی، دا الیکشن خو اوس جمعات دی نو شو راغلو او دا میاشت بعد به ختم شي، خو زموږ دا خدمت انشاءالله دا به جاری چې کومې پورې زموږ ژوند دی، موږ به د رسالپور خدمت کوو. دا په موږ فرض دی او دا رسالپور موږ سره مینه ساتي او موږ رسالپور سره مینه ساتو. دې وخت کې د رسالپور کینال روډ چې کوم روان دی دا 104 کیلومیټر دی. حافظ بھئی دا چې کله جوړ شي په دې باندې یو ډبل طرف ته په دې باندې د دې سلطانګړې ریلوے لاین 1 نمبر ګیټ نه والا تر د افزاباد پورې دا ډبل لاینز روان دي. په دې باندې بیا دا سټریټ لایټ دي، په دې باندې بیا څنګه چې زموږ د پاکستان تحریک انصاف د شجیکاري سکیم دی د ونو ده، نو انشاءالله په دې باندې بیا د افزاباد پورې ونې دي. نو انشاءالله ان قریب 6 میاشتې بعد چې تاسو بیا کله رسالپور ته راځئ او انشاءالله موږ باندې په دې رسالپور کې دا کینال روډ لکه ډېر تقریبا 4 کیلومیټر دی. نو که په دې باندې بیا انشاءالله تاسو کله راځئ نو تاسو نه به ټول هر څه زه هر شي ته به روزانه رسالپور ته ځم او په دې کینال روډ باندې یو چکر لګوم. نو دا د پرویز خان او د اسحاق خان په موږ باندې دا ډېر غټ او دا زموږ ډېره زړه مطالبه وه. زړه مطالبه وه ځکه زموږ د سړک دواړه طرف چې کوم وي هغه ډېرې زیاتې خرابې وي. نو انشاءالله دا زموږ د ایرې مسله هم حل شوه او موږ په دې ځل باندې یو بیا د پرویز خان ډېره زیاته شکریه ادا کوو، د اسحاق خټک خان ډېره زیاته شکریه ادا کوو او بیا زما چې پښتو کې وایي ته د جغ ملګری امیر سلیم بھئی، نسیم بادشاه، د چیرمین صاحب مشوانی صاحب، وقار اسلم، نسیم باچا، غفار، اجاز، نور داسې ټول ملګري چې کوم مثال خبره موږ سره په دې الیکشن کې په دې هلو ځلو کې دي، نو هغه د هغو موږ ټوله شکریه ادا کوو او د هغو موږ احسانمند یو او انشاءالله دې ټولو نه توقع ساتو چې دوی به بھرپور انداز په دې کنټونمنټ بورډ الیکشن کې دا ټول عوام راوځي او انشاءالله زما د رسالپور عوامو ته دا درخواست او دا اپیل دی چې د الیکشن په ورځ باندې راوځئ او د خپل ووټ حق چې کوم دی هغه استعمال کوي چې تاسو ته څوک ښه کینډیډیټ ښکاري او څوک ستاسو خدمت چا کړی وي یا د چا نه ستاسو توقعات چې موږ به خدمت کوو همغه سړي له ووټ ورکوئ. هغه د زموږ نه ښیي
بلی چې څوک خو نه روزي او اوټ ورکوي او اوټ استعمال کوي او د اوټ برپور استعمال وکړي. زنانه خو شکر الحمدلله زمونږ د رسالپور زنانه ټرناوټ ډېر زبردست یو. تیر کې زما خیال زمونږ 40% چې کم دی پرسنټیج باندې چې کوم اوټ پور شو او ان شاء الله دا پیرا زمونږ توقعات دي چې کوم د پی ټی آی جذبه ده او ان شاء الله دا پیرا موږ وایي چې 50-60% چې کم دی ان شاء الله د اوټ استعمال وشي. ګرانو کتونکو دغه د دې پیغام مو تعارف مو او یقینا چې عوامو ته ووټ ته راوځي د ووټ نه علاوه د دې دا حجره او دا کټونه هر وخت بعد یو کله مونږ راغلی او د دې غوښه تاسو هم ګواهی چې کله راغلی نو کله چې راغلی نو دلته کې ګڼ تعداد کې خلق موجودي نو ظاهره خبره ده دا کار چې دی نو دا آسان نه دی. د عوامو خدمت کول عوامو دپاره تاڼې ته منډه وال د خلقو دپاره جرګه کول جرګه مرکه د هغې مسایل حل کول. نو مونږ کتلی دي چې خلق ودکي د شپې 2-3 بجې پورې چې تر کومې عوام ویښي نو دی هم نو د کېږي او ښکاري داسې چې خوب به ډېر کم وي. به هر حال دی سره ګپ شپ ولګېدو خبرې اترې وشوې. ډېره مننه انشاءالله ملاقات به کېږي.